بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موږ د مرفوعات ذکر شروع کړو. موږ اته مرفوعات دي، فاعل له، نائب فاعل له، مبتدا خبر دي، دا افعال ناقصو اسم ده، او دا ما ولا مشبهتان بلیغ اسم ده، د حروف مشبه بالفعل خبر ده، او دلائل فی الجنس خبر ده. بیا موږ د فاعل تعریف شروع کړو چې د فاعل تعریف کل اسم قبله فعل او صفه اسند الیه علی معنى انه قام به لا وقع علیه. تصور وبره په کتاب کې، په کتاب کې تصور ما ته ول ګوري چې کتاب ته ګوري چې دا فاعل هر هغه اسم ته ویل کېږي چې مخکې د فعل یا شبه فعل لاغلی او د دې فعل یا شبه فعل نسبت دی اسم ته شوی په دې حیثیت سره چې دا اسم دا فاعل په دې فعل پورې قائم واقع بنوي، قائم واقع بنوي. او دای لپاره د فعل لازمي لپاره مثال قام زیدون، او د متعدی لپاره مثال ضرب زیدون عمرو او ما ضرب زیدون عمرن دا ویل شو. بیا پرون سبق کې منګه د فعل او د فاعل درې قاعده ویلې. نمبر 1 قاعده دا و چې فعل وینو دغه لپاره او فاعل همیشه لپاره وي. لکه د سینې کې چې فعل او فاعل نه، دا فاعل په دوه قسم نه، یا به اسم ظاهر وي یا اسم ضمیر وي. اسم ظاهر دی ته چې په معین شخص باندې دلالت کوي، په معین سړي باندې دلالت کوي، د اسم ظاهر وي. او اسم ضمیر دی ته چې د معین شخص باندې دلالت نه کوي بلکې د راجع وي. د دې اسم ظاهر په ځای باندې کوم څه زائد آیت ضمیر بارز ضمیر ورته وي. بیا دا ضمیر په دوه قسم نه، کله به ضمیر بارز وي او کله به ضمیر مستتر وي. مستتر معنی پټ، بارز معنی ښکارا. ماوی فعل مضارع 14 صيغو کې په 15 صيغو کې ضمیر مستتر ده، پناهو کې ضمیر بارز ده. او مفردات خمسه کم یضرب تضرب تضرب اضرب نضرب په دې کې ضمیر مستتر وي. او د فعل ماضی په 14 صيغو کې په 2 صيغو کې صرف ضمیر مستتر ده، په ضربا او ضربت کې. د دې نه علاوه د دوله سری تیرینو په دې کې ضمیر بارز ده. او تاسو ته ما پرون خودل او چې په ضربا کې الف په ضربو کې واو په ضربتا کې تا په ضربنه کې نه او د اخره پورې می ویلو ده. او که فعل متعدی وي نو د فاعل سره سره مفعول به ولهم کېدل ضروری دي. مفعول به چې بچا باندې د فعل واقع شوی لکه ضرب زیدون عمرن، ذکر فعل متعدی لپاره مفعول به راځي. بیا می دا صدا ویل چې د فعل لازمی او فعل متعدی پہچان دار چې د متعدی په ترجمه کې په اردو کې نه راځي، په لازمی کې باندې نه راځي. دا یو قاعده مونږ پرون ویلو. دیمه قاعده مونږ دا ویلو چې فعل په کم ځای کې مونږ واحد راوړو، په کم ځای کې به تسنیه راوړو، په کم ځای کې به جمع راوړو. نو اسانه قاعده و چې کله د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي برابر خبره ده که هر شی که تسنیه وي او که جمع وي او که هر شی، خو چې صرف اسم ظاهر وو نو فعل به همیشه لپاره واحد راوړل کېږي. لکه د قام المسلمون، قام زید، قام زیدان، اریو جاء مسلمون، جاءوا اباهم. ها او کچرته د فعل لپاره فاعل دا اسم ضمیر وي نو فعل به بیا موږ د فاعل مطابق راوړو، د ضمیر مطابق راوړو. که ضمیر د واحد او فعل به واحد راوړو، که ضمیر د تسنیه او تسنیه به راوړو، که ضمیر د جمع او جمع به راوړو. لکه زید قام، الزیدان قاما او الزیدون قاموا. نو باندې کې د فعل موږ د ضمیر مطابق راوړو. درېمه قاعده موږ دا ویلو چې فعل په کوم ځای کې مذکر، کوم ځای کې مؤنث، کوم ځای کې به د مذکر او مؤنث باندې راوړل جایز دي. نو فعل د پاره فاعل کا چرتا مذکر وو نو فعل به همیشه لپاره مذکر راوړل کېږي. دویم نمبر کله چې د فعل د پاره فاعل مؤنث حقيقي وو او د فعل او د فاعل په منځ کې فصل نه، او یا د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر د مؤنث وو، ضمیر د مؤنث وو، نو فعل به همیشه لپاره په دوه صورتونو کې مؤنث راوړل کېږي. د اولنی لپاره مثال ضربت هند، قامت هند. او زين لپاره مثال هند قامت او هند ضربت وغیرہ. درې صورتونه مایده سری چې بلیګ د فعل په مذکر او مؤنث راوړل کې ته اختیار دی. نمبر 1 کله چې د فعل لپاره فاعل مؤنث غیر حقيقي وي نو فعل مذکر مؤنث باندې راوړل جایز دي، لکه طلع الشمس، طلعت الشمس. دویم نمبر کله چې د فعل لپاره فاعل مؤنث حقيقي وي
خو د فعل او د فاعل په منځ کې فصل راغلی بغیر سره نو بیا هم د فعل مذکر او مؤنث باندې راول جایز دي اگر ضرب الیوم هندون ویل شي او ضربت الیوم هندون ویل شي دریم نمبر کله چې د فعل لپاره فاعل جو مکسر وي یا جو مؤنث سالم وي یعنی جو مذکر سالم نه علاوه هر شی چی نو بیا با فعل همیشه لپاره بیا فعل مذکر او مؤنث راوړ دواړو کې اختیار ده لکه قام الرجال ویل شي او قامت الرجال ویل شي قال نسوة ویل شي او قالت نسوة ویل شي جاء مسلمات ویل شي او جاءت مسلمات ویل شي پوه شو به معنی دغه سبق نو دا سبق د 15 منټو سبق ده 15 منټه کې ما تاسو سره دوباره واړو چې تاسو په ټولو ورځ او شپه کې 15 منټه سبق نه زوته نو تاسو څه کوله که زه خو تاسو تاریخ نه تاسو بس کېږي او اهم سبقونه دي اهم اولای ولې ضایع کړل او د ثانیو دا حل رستو کتاو دا خیر دی راځو په سالي سګي زکم پر بیا کې زکم نو کړي زکو زما بنوم بدل کې لکه په کتابونو کې یادول نه آی کې صرف ویلي ځان په پوها کولی او پای کې موږ د وجه کوي لکه اوس موږ عدالت کې دا خبره وکړلې کنه چې فعل لپاره فاعل چې دا اسم ظاهر وي نو فعل به همیشه لپاره موږ واحد راوړو ولې به واحد راوړي نه دی وجه پتا ته فعل به چې کله مؤنث حقيقي وي د فعل لپاره فاعل مؤنث حقيقي وي او فصل پکې نه وي نو په دې کې به فعل به مؤنث راوړي فعل به مؤنث ولې راوړي په درېم او څلورم کې وتا د دې وجه کوي نو چې تا ته اصل چیز نه یاد نو ته په وجه سکے وجه به څنګه راځي خپل فائدہ نقصان یو دینو کدا سویات کو تاسو په فائدہ وشي کنه یوازې په ما باندې کیږي نه کدا ځان مړوم کم کنه او چې څو پر تاسو یادوي نه تاسو په خپل بدن کې غیرت نه لګول نو تاسو نشي زوتول دا نن سبق کې درې قاعده بیانې یو قاعده دا ده چې کله کله عام طور باندې خودسي وي عام طور باندې خودسي چې اول فعل وي بیا فاعل وي او بیا مفعول به وي اول فعل وي بیا فاعل وي او بیا څه وي مفعول به وي او کله کله دا مفعول به په فاعل باندې مقدم کول هم جایز دي مفعول به په فاعل باندې مقدم کول هم سری جایز دي خو کله چې قرینه موجوده وي کله چې قرینه موجوده وي نو دا مفعول به په فاعل باندې مقدم کول سری جایز دي جایز قرینه لفظي وي یا معنوي وي یعنی یا خو د لفظونو نه موږ ته پته لګي یا د معنا نه موږ ته پته لګي چې دلته کې دا فاعل د یو بګه فاعل یو بګه مفعول دی پوه شو به دی باندې چې د فعل او د فاعل په فاعل اول مخکې وي او بیا به څه وي مفعول به وي او کله کله داسې وشي چې مفعول به مخکې وي او فاعل جزاک الله خیرا نه پاک ډېر خوشاله په دې باندې پوه شئ تاسو عام طور باندې فاعل مخکې وي او مفعول به څه وي وروسته وي خو چې کله قرینه موجوده وي نو بیا دا مفعول به په فاعل باندې مخکې کول سری جایز دي جایز واجب نه سری جایز دي ما بیا وي قرینه عامه که قرینه معنوي وي او که قرینه سوي لفظي وي قرینه لفظي دا مطلب ہے لکه ته ضربا زیدن عمرون نو په دې صورت کې دا عمرون چې دا فاعل دی او زیدن چې دا سره مفعول به دی خو دلته کې قرینه لفظي ما سره موجوده ده چې دا فاعل چې دا مرفوع دی او مفعول به چې دا منصوب دی او ما ته پته لګي چې فاعل همیشه لپاره مرفوع راځي او مفعول به همیشه لپاره سره راځي منصوب راځي نو کم چې پکې منصوب دی دا به مفعول به وي او کم چې پکې فاعل دی هغه دا کم چې پکې مرفوع دی دا به څه ما فاعل وي یا قرینه معنوي موجود وي قرینه معنوي موجود وي لکه ته اکلل کم مثرا یحیی وذل کې دا کم مثرا دا ویل کې امرود تا ناشپاتای تا نو دا کم مثرا پرې کوم الف مکسوره ده او په یحیی کوم الف مکسوره ده نو پته خلګی نو دغه په مکه کو ما سره قرینه لفظي موجوده وا یو دغه منصوب او بل مرفوع دلته خدوانه الف مکسوره دي نو دوانه الف مکسوره خو د قرینه موجوده ده چې دا یحیی فاعل جوړیږي او دا کوم مثرات نه څه جوړیږي مفعول به جوړیږي لکه یحیی دا ناشپاتای غوړی شي او ناشپاتای یحیی نشي غوړی نو دلته دا مفعول به مقدم ترکیب منکو اکل فعل کوم مثرا مفعول به مقدم یحیی فاعل مؤخر پوه شو نه معنی لکه اول په جمله کې فعل وي په جمله فعلی کې بیا فاعل وي او بیا سوي مفعول وي
نو مفعول به ورستوي کله مفعول به ما مخره او زبو سره ټکه لګو مفعول به مقدم او کچر دا فاعل مخوي او که فاعل د ورستو کومه نو زبو سره بیا چې دا فاعل مؤخر دی په دې باندې پوښوي او چې کله د نقرینه لفظي موجوده وي او نقرینه معنویه موجوده وي نقرینه لفظي موجوده وي او نقرینه معنوي موجوده وي نو بیا دا فاعل په مفعول به باندې مقدم کول واجب دي بیا دا فاعل په مفعول به باندې مقدم کول څه دي واجب دي لکه ته ضرب موسی عیسی نو ځل کې دا موسی او عیسی دوه الف مقصوره دي کنه دوه په اخره کې سره غلره الف مقصوره راغله او الف مقصوره کې اعراب تقدیری وي نو موږ ته پته نه لګي چې فاعل په کوم دی او مفعول به په کوم دی نو کوم چې فاعل مخکې وي هغه فاعل وي او کوم چې وروسته نه به سوي مفعول به وي نو موږ وایي موسی ولګېدو او عیسی وهلله نو ضرب فعل موسی فاعل او عیسی د سره مفعول به دی دا پوه شوي په کتاب کې لاول دا لیکل لري چې کله د فعل او د فاعل کله د فاعل او د مفعول به دوان الف مقصوره وي او ته التباس خطر پکې وي نو فاعل مقدم کول واجب دي او چې کله قرینه موجوده وي نو بیا فاعل مقدم کول با مفعول به مقدم کول جایز دي خو موږ دا خبره راول دا وکړه چې دا اوس اسانه شي نو موږ دا وې چې قاعده سره چې کله د عام طور باندې قاعده خدا ده چې اول فعل وي بیا فاعل وي او بیا څه وي مفعول به وي خو چې کله قرینه موجوده وي نو بیا دا مفعول به مقدم کول په فاعل باندې جایز دي قرینه عامه ده که قرینه لفظي وي او که قرینه معنوي وي قرینه لفظي نه مراد چې دا اعراب سره د دې پته لګي په زبر دیر په سره پته لګي او قرینه معنوي چې د معنا نه مونږ ته پته لګي او که چېرته قرینه نه وه او فعل او دا فاعل او مفعول به دوانه جندا الف مقصور په اخر کې راغلی دوانه اسم مقصور او التباس خطر پکې و نو بیا با دا فاعل مقدم کول په مفعول به باندې واجب لکه ضرب موسی عیسی په دې قاعده باندې پوه شوي ها دا ماته یو کس وای په لندو الفاظو کې خپل الفاظو کې وای چې بعد په دوی تاسو ته یاد شو غلط او صحیح ده نه مې غلط وای یا صحیح وای هما دا وره دا د فعل لپاره فاعل دی ترتیب دار دی د دې نه شروع کول دی الاول فعل بیا فاعل بیا مفعول به دي جائز دی او قرینه بیا عامله قرینه لفظي وي او کا قرینه معنوي ټیک ده موجوده نه وا او د التباس خطر وا نو بیا فاعل مقدم کول لاسري واجب دي پرې پوه شوي دویمه قاعده ده چې کله د دې فعل لپاره فاعل وي یعنی عام طور باندې غوډه وي چې فعل هم په جمله کې موجود وي او فاعل جندا هم موجود وي خو کله د دې فاعل لپاره دا فعل حذف کول هم جایز دي د فاعل لپاره دا فعل هم سری جایز دي چې په جمله کې صرف فاعل وي او فعل داغي سوي حذف شوی لکه څوک د پوښتنه کې چې لکه منظر با وهل چا وکړو او تور ته جواب کړی چې زیدون نو دل لګي تاسو زیدون وي فعل دی وي او فاعل دی ونه وي اصل کې دی ضربه زیدون پوه شو او کله د څه کېږي چې په یو جمله کې فعل هم نه وي او فاعل هم نه وي لکه تا نو څوک تاسو وکړي چې اقام زیدون زید ولاړ او تور ته جواب کوي چې نعم او نو اصل کې دی نعم قام زیدون خو اقام حذف ته او زیدون هم حذف ته د دې دوه لپاره جواب سره چې لکه مذکور فی السوال معهود فی الجواب مذکور فی السوال معهود فی الجواب یعنی کوم څه چې په سوال کې ذکر شوی نو په جواب کې مقصود هم حق وي لکه زه مالکا ته سکول ته تللی نو ته په جواب ما ته شوی چې او نو د دې مطلب څه لري او زه سکول ته تللی هم نو دا سکول ته تللی هم دا په کتاب نه وي ځکه چې په جواب کې ما دا خبره ذکر کړې ده کنه په جواب کې ما په سوال کې ما دا خبره ذکر کړې ده نو په جواب کې دا په خپل معنا د څه نشي چې ته ما ته چې لکه زتا ته چې لکه ته مدرسې ته تللی او ته ما ته او زه مې چې او ما د حاضر ولګو چې مدرسې ته راغله دی وینا ما خو دا او د دې لپاره چې پرومې ډوړې خوړلې و دا خبره بیا غلطه نه
ځکه چې ما ستانه د کمې خبرې سوال وکړو نو په جواب کې هم اقا خبره وي پوه شوئ نو کله کله په جمله کې داسې کېږي چې عام طور باندې خو داسې چې فعل هم ذکر وي او فاعل هم ذکر وي خو کله کله صرف دا فاعل ذکر وي او فعل د هغې حذف وي او کله کله داسې وي چې دا فعل او فاعل دواړه چې انداسه وي حذف وي وجه سره چې مذکور فی السوال معهود فی الجواب وي معهود فی الجواب یعنی کوم څه چې په سوال کې ذکر کړل شوی په جواب کې هم حق مقصود وي پوه شوي کله چې فعل حذفي او فاعل نه لګتا سو کوی چې لکه وهل چا کړی دي من ضربا یا من قام سوق ولاړل اته ته جواب کوي چې عمر ولاړل اصل کې څنګه له قام عمرو اگر اس طرح سے عمرو قام عمرو فعل به حذف کې دې معنی چې پورا جمله ته حذف کې پورا جمله بنا حذف کې جمله فعلیه به جوړه جمله اسمیه به نه جوړه پوه شوي درېمه خبره ده چې کله کله په جمله کې د فاعل حذف وي او مفعول به د قائم مقام جوړیږي کله کله په جمله کې فعل حذف وي او مفعول به سوي قائم مقام لګته ضرب زید عمرا ضرب زید عمرا زید ولګي دو عمل هو او کله کله دا فاعل حذف شي او مفعول به قائم مقام ته ضرب عمر وهله شوی وسچا وهله نو فاعل نشته او دقیقه ویلګي چې فاعل حذف شي مفعول به قائم مقام شي دې ته ویلګي نائب فاعل او دا په مرفوعاتو کې دویم نمبر ده هغه پوه شوي د قدرې قاعده دي نن زموږ سبق کې اولنې قاعده موږ دا ویله چې کله عام طور باندې ترتیب دی چې اول فعل وي بیا فاعل وي بیا مفعول وي خو کله قرینه موجوده وي نو بیا دا مفعول به مقدم کول په فاعل باندې جایز دي قرینه عامه ده که لفظي وي او که معنوي دا به ځان له ولیکئ قرینه عامه ده که لفظي وي او که څه وي معنوي قرینه لفظي لکه ضربا عمرا زیدون او قرینه معنوي اکلکم مثرا یحیی او که چرته قرینه نه موجود او د التباس خطر وا نو بیا دا فاعل مقدم کول په مفعول باندې واجب دي لکه ضربا موسی عیسی ورې کې دا موسی فاعل او عیسی مفعول به ده ویمه قاعده عام طور باندې خدای چې په جمله کې فعل هم ذکر او فاعل هم ذکر وي او کله کله په جمله کې دا فعل محذوف وي او فاعل صرف ذکر شوی لکه سو کوی من ضربا او ته په جواب کې صرف وي چې زیدون نو اصل کې ده ضربا زیدون او کله کله په جمله کې دي چې دا فعل او فاعل باندې حذف وي لکه سو کوی اقام زیدون ای زید ولړل ته په جواب کې صرف نعم وي دلیل باندې دغه دار دلیل دار چې مذکور فی سوال وجه مذکور فی سوال معهود فی الجواب یعنی کوم څه چې په سوال کې ذکر وي هغه جواب کې مقصود وي په جواب کې مقصودی کدی ذکر کې او کدی کرنه کې درېمه قاعده ده چې کله کله دا فاعل حذف شوی او مفعول به دا قائم مقام وي لکه ضرب زید عمرا پرې کې ضرب فعل له زید فاعل له او عمرا مفعول به له او کله کله د شي چې دا فاعل په حذف شي او د فعل نسبت ډایرکټ مفعول له شي او ویل شي ضرب عمرو او په دې صورت کې دغه مفعول به ته ویل کېږي نائب فاعل چې صحیح نوم دی مفعول ما لم يسمى فاعله یعنی دا د مفعول چې فاعل نه ذکر شوی پورا باس میں ان شاء الله د تنازل فعلین نور سوی اوس وګورئ درې قاعده ما تاسو وینن به سبق نمبر 1 قاعده ويجب تقديم الفاعل على المفعول واجب ده تقدیم د فاعل مخکواله د فاعل به مفعول باندې کلا اذا كان مقصورين کلا چې وی د فاعل او مفعول باندې مقصور سره یعنی په اخر کې الف مقصوره راغلی وي وخفت اللبس او ته ریګ د التباس نه تحریک د التباس نه چیرې پته پکې نه لګي جو فاعل په کم دی او مفعول په کم دی لکه ضرب موسی عیسی نو په دې کې استاد پته نه لګي ځکه په موسی په اخر کې هم الف مکسوره ده او د عیسی په اخر کې هم الف مکسوره ده نو کوم چې مخکې یا به فاعل او کوم چې وروسته یا به سوي مفعول به وي ها ويجوز تقديم المفعول على الفاعل او جائزه مخکواله د مفعول په فاعل باندې ان لم تخف اللفظ لبس کله چې تنه لري د سنا دا علم تخفیف اللبس کله چې نه لري د سنه د التباس نه بکله نه لري چې کله څه موجوده وي قرینه موجوده وي څه موجوده وي او قرینه عامه ده که قرینه معنوي وي او که قرینه سوي لفظي وي لکه اکلکم مثرا یحیی اکلکم مثرا یحیی ولګي او سی خړله ناشپاته یو خړه ناشپاته نو دلته کې قرینه معنوي دا موجوده ده چې یحیی فاعل او دا کوم مثرا ناشپاته دې نام مفعول جوړې شي ځکه دا یحیی خو دا ناشپاته خړې شي او ناشپاته یحیی نشي خړې وضرب عمرا زیدون
ودل کې ګوره دا فاعل ورستو شوی دی مفعول مخکې شوی دی دغه قرینه لفظي موجوده ده قرینه لفظي دا چې فاعل مرفوع دی او مفعول به سره منصوب دی لکه پوه شو به باندې دیمه قاعده ويجوز عطف الفعل حيث كانت قرينه کله چې قرینه موجوده وي نو د فعل حذف کول هم سری جایز دي لکه زید ته په جواب کې وي فی جواب من قال په جواب دا چې هغه من ضربه تر څو د بوزو کې من ضربه ته په جواب کې وي سب زید نو اصل کې ضربه زید نو فاعل دې ذکر کړی دی او فعل دې سره حذف کړی دی او قرینه سره مذکور فی السوال معهود فی الجواب وكذا يجوز عطف الفعل والفاعل معا او دا رنګ جایز دي چې کله قرینه موجوده وي نو فعل او فاعل باندې حذف کول جایز دي لکه نعم ته وې فی جواب من قال په جواب دا چې جوړه تا اقام زید ای زید ولاړ ته په جواب کې نعم اصل کې نعم قام زید نو نعم دې کړکړه اقام زید فعل فاعل دوه حذف کړی دي وجه سره ما قرینه موجوده ده قرینه سره مذکور فی السوال معهود فی الجواب درېمه قاعده وقد يحذف الفاعل كلا فاعل حذف کولېږي ويقام المفعول مقامه او دا مفعول لایق مقام راځي کلا اذا كان الفعل مجهولا کله چې فعل سوي مجهول لکه ضرب زید زید وعلى شوی اوس چا والده نو فاعل نشته وهو القسم الثاني من المرفوعات او دا نائب فاعل دا مرفوعات سوم قسم ده دویم قسم ده و زمانه کتاب کې تمارین لیکلي دي نو بری کې سوالات جوابات دي نو اجب عن الاسئله الاتيه د راتلونکو سوالونو جوابونه منګل راکې وای کم قسما للاسماء المرفوعه الاسماء مرفوعه سو قسمونه دي اتا کم دي فاعل نائب فاعل مبتدا خبر افعال ناقصه اسم اما ولا مشبهتان بليس اسم حروف مشبه بالفعل قولان ويعرف الفاعل مع بيان الامثله فاعل تعريف کا مثالونه بیان کا كل اسم قبله فعل او صفه اسند اليه اذكر مواضع تانيث الفعل وتذكيره مع امثلتها چې د ذکر ذکر کا چل لګي فعل مذکر او مؤنث باندې راول جایز دي کله چې فعل لپاره فاعل مؤنث غیر حقيقي وي نمبر 2 کله فعل لپاره فاعل مؤنث حقيقي او فصل وي او کله فعل لپاره فاعل جمع تکسیر وي به متى يجب تقديم الفاعل على المفعول د فاعل مقدم کول په مفعول باندې کله واجب دي چې کله قرینه نه موجوده او د التباس خطر وي قرینه نه موجوده د څه خطر وي هل يجوز عطف الفعل والفاعل معا د فعل او د فاعل حذف کول باندې جائز دي او ده او واجب دي او جائز دي خو کله چې قرینه موجود وي واستخرج الفاعل ونائبه والمفعول به من الايات والجمل التاليه واذا لان اياتنا ذات ذکر کوم جمله نو بده فاعل نائب فاعل مفعول به په وخیا كتب عليكم الصيام بده کې فاعل نه کنائب فاعل له نائب فاعل ځکه کتب فاعل مجهول له نو نائب فاعل مجهول لپاره سره دي او هغه کې څه شی ده الصيام موږ د په جمله کې څنګه بدلېږي چې کوم شی مرفوع راغله او مرفوع راغله او جواب فاعل بیا بسوي او چې کوم منصوب واز بسوي مفعول به وي اذا جاء نصر الله والفتح فريق فاعل وقع نائب فاعل بك وقع جاء فعل او نصر الله والفتح دا باندې سری فاعل معطوف علیه اذا السماء انفطرت فريق فاعل انفطرت کی څه ضمیر ده هي ضمیر ده لعن عبد الدينار ولعن عبد الدرهم پدې کې فاعل نه کنه به فاعل نه نائب فاعل کم ده عبد الدرهم او بل سره عبد الدينار بل لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين پدې کې فاعل نه نائب فاعل نه نائب فاعل څه شی لري المؤمن قرئ الكتاب فاعل نه نائب فاعل کم یو به نائب فاعل او عوقب المسيء سره نائب فاعل له بين سبب توحيد الفعل وتثنيته وجمعه في الايات والجمل التاليه فلاني جملو کې
فعل لغله فاعل لغله نو تمون ته بګی د فعل د واحد او د تثنیه او د جمع راوړو طریقه وخیا چې لګي فعل واحد ولې راوړل شوی تثنیه ولې راوړل شوی جمع ولې راوړل شوی مذکر ولې راوړل شوی مؤنث ولې راوړل شوی وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اول بګی فعل فاعل وخی قال فعل او الكافرون سره فاعل نو لګي دا فعل واحد ولې راوړل شوی ځکه چې د فعل لپاره فاعل سره اسم ظاهر دی د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي نو فعل به همیشه لپاره لا تقوم الساعه نو بریږي فعل فاعل سره لا تقوم فعل او ساعه فاعل له نو لګي د فعل لپاره فاعل سره مؤنث حقيقي دی نو د فعل سره وړل شوی مؤنث راوړل شوی حتى يخرج قوم يخرج قوم د فعل لپاره فاعل سره قوم او قوم اسم ظاهر دی نو فعل سره وړل شوی واحد راوړل شوی یاکلون بالسنتهم یاکلون کې فعل فاعل څه شی دی یاکلون فعل او واو پکې سره فاعل له فعل ولی جمع راوړل شوی دا د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر دی او ضمیر د جمع دی جو فعل سره وړل شوی کما تاکل البقره بقره دا فعل له فاعل له تاکل البقره نو فعل ولی واحد راوړل شوی دی د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر دی او مؤنث ولی راوړل شوی دی مؤنث حقیقي دی او دوړو په منځ کې فصل بغیر سره بل یجاهد الجندي المسلم في سبيل الله دلګي فعل فاعل وخی یجاهد فعل او الجندي المسلم موصوف صفت اصلي فاعل له نو دلګي د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر دی که ضمیر دی اسم ظاهر دی نو فعل سره وړل شوی دی يعبد المشركون الاصنام ويخضعون لها دلګي فعل فاعل وخی يعبد فعل المشركون سره فاعل له فعل لپاره فاعل څه شری اسم ظاهر دی نو فعل منګه سره وړل فاعل وړل او الاصنام دا بګی شری مفعول به ويخضعون لها يخضعون فعل فاعل پک وخیا يخضعون فعل او دا واو بګی سره فاعل له او فعل ولی جمع راوړل شوی دا فعل لپاره فاعل اسم ضمیر دی او نو فعل بیا ذالک السیاحان ليزوران بلادنا ليزوران بدی کی فعل فاعل وغیا او الف پکې سره فاعل له او فعل لپاره فاعل څه شری اسم ضمیر دی جو ضمیر د تسنیه جو فعل سره وړل شوی ضحك الاولاد من قول عبد الكريم ضحك سره فعل له الاولاد ولا سره فاعل له او د فعل لپاره فاعل سره اسم ظاهر دی نو فعل ولی واحد وړل شوی اختلف الشريكان ولم يتفقا فعل فاعل پکې وغه اختلاف سره فعل او شریکان فاعل سره اسم ظاهر ده که ضمیر ده اسم ظاهر نو فعل څنګه راوړل شوی دی ولم يتفقا د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر ده جائز شری الف ضمیر بارز ده الف ضمیر بارز ده نو فعل څنګه راوړل شوی دی تثنیه الولد اذا حفظ القرآن يتوج والداه يوم القيامه حفظ القرآن الولد اذا حفظ القرآن حفظ سره فعل فاعل هو ضمیر ده او هو ضمیر ده سره واحد ده جو فعل سره ولا شره او يتوج والداه يتوج فعل والداه ده سره فاعل يتوج د مضارع مجهول څنګه نو والداه سره نائب فاعل او نائب فاعل لګي اسم ظاهر ده نو فعل سره وړل شوی واحد الشمس والقمر يجريان بمقدار يجريان کې فعل فاعل وغیا يجريان فعل الف کې سره فاعل او فاعل د تسنیه جو فعل سره وړل شوی وس وی چې اذكر سبب تذکیر الافعال وتانیثها في الايات التاليه في الايات والجمل الاتيه چې بدیږي په فعل مذکر او مؤنث راوړلو قاعده وایا اذا السماء انشقت فعل څنګه راغلی انشقت فعل ده دا سره تسنیه نه کجمه ده دا مذکر ده که مؤنث ده مؤنث ولې ده د فعل لپاره فاعل د فعل لپاره فاعل سره اسم ضمیر د مؤنث ده ضمیر د مؤنث ده نو فعل څنګه راوړل شوی فاقبلت امراته في سره فسكت وجهها فاقبلت امراته فعل فاعل په کوم دی
اقبلت فعل او امراته سره فاعل له نو دلته دا فعل مؤنث ولې راوړل شوی دغه فعل لپاره فاعل مؤنث حقيقي دی او د فعل فاعل په منځ کې وسقط وجهها کوم د قشان خبره ده فسقط وجهها سقط فعل مؤنث ولې راوړل شوی دی دغه چې دې لپاره فاعل سره کم دی فاعل هي ضمیر دی بګه فاعل ضمیر د مؤنث دی نو فعل سره راوړل شوی دی وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات نو جاءهم البينات ودل اذا جاء فعل مذکر راوړل شوی دی ولې د فعل لپاره فاعل وګوره کنه جاءهم البينات فعل فاعل په لول څه کوم بیا محقق وجوه جاء فعل والبينات ولا سره نو د فعل لپاره فاعل سره لګي اسم ظاهر جمع مؤنث سالم دی اسم ظاهر جمع مؤنث سالم دی نو جمع مؤنث سالم نو په فعل مذکر او مؤنث راولو کې صحیح اختیاري نو جاءهم البينات راغله او جاءتهم البينات په قران کې راغله کنه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه جاءتهم البينه دلته فعل فاعل سره جاء فعل البينه سره فاعل فعل ولي مؤنث راولل شوی د فعل لپاره فاعل مؤنث غیر حقیقي دی مؤنث سره غیر حقیقي که مؤنث غیر حقیقي وي نو بیا به دا نشته چې فصل کا پکې یو کني خدا به بیا مذکر او مؤنث راوړو کې اختیار وي والوالدات يرضعن اولادهن يرضعن فعل او فعل لپاره ضمیر لګی څه چره نه ضمیر ده بګي نو ضمیر د مؤنث او فعل سره وړل شوی لا شمس ينبغي لا ان تدرك القمر ان تدرك فعل او ضمیر پکې سره هي ضمیر ده بګي لا تدخل الملائکه فی ملائکه فاعل او فاعل سره جمع ده او دلګي دا ملائکه مؤنث حقیقي ده مؤنث حقیقي ده او فصل نشته لا تدخل مؤنث راول شوی الشمس طلعت د فعل لپاره فاعل څه شری لګي هي ضمیر دی والا مؤنث ته نو فعل مؤنث راول شوی حلبت القنا فتاه البقره ها حلبت فعل الفتاه سره فاعل له نو فعل لپاره فاعل مؤنث حقيقي دی نو فعل سره ولا شي مؤنث املا الفراغ بالكلمات المناسبه وهي خالي جن نډکای كل فعل لابد له من فاعل مرفوع منصوب مجرور مرفوع بیا اډیش حقيقي هو ما بإزاء ذكر من الحيوان مؤنث حقيقي کا مذکر حقيقي اذا كان الفعل مصدرا الى المظهر وكان الفعل مؤنثا حقيقيا ولم يفصل بين الفعل والفاعل انس الفعل ابدا انس بكرادي يجوز تقديم المفعول على الفاعل اذا كان مكسورين لم يوجد الالتباس لم يوجد بكرادي لم يوجد اذا كان الفعل داش كان له مفعول به ايضا لازم كمتعدي اذا كان الفعل متعديا كان له مفعول به ايضا دا بیا چې د دې سره به فاعل نه واخله او د دې پوری بدا سبق یاد کړئ ان شاء الله بیا سبب تنازل فعلین شروع کی تاسو سبق یاد کړئ سي نو موږ به ظرف نه سبق شروع کی چې ظرف کې موږ لږ تفصیل وکړو بلې ښه